نو اوس تاسو چې کلم هانټینګ کوئ دا درې سیزونه کولاویدل پکار دی امازون مارکیټ پلیس چې په کوم مارکیټ پلیس کې نو زه په یو ای کې ما نو زه په یو ای کې به کار کوم امارات کې به کار کوم د امارات امازون به کولاو کوم ایکسل شیټ به ځان سره کولاو کوم او mercuria.com په یو نوې ټیب کې کولاو کوم لکه څنګه چې دا ما کولاو کړی دي کولاوي به څنګه دا هم الریډي کولاو کړی دي تاسو به راشه ګوګل ته او دلته به سرچ کې mercuria ټریډمارک نو باندې چې کوم ویب سټ راشي چې د شین کلر کې او دا آر پی لیکل دي باندې به ور کلیک کړئ او بیا بدل تراشه سرچ او سرچ کې به ټریډ مارک سرچ کې کم کسان چې دی هغه د بدل پته ولګي چې دا به ور سرچ کې داسې یو وینډو په کولاو شي بیا دلته چې دا ما الریډي ساين ان کړی لاګین کړی دي تاسو سره جیمیل آی ډی لاګین سکرین سرجی دا سکرین ولې مختاري چا چې سکرین نخکاری د دې سره انټرنیټ کمزور دی زما وجه نه ده سر محمد سرجی ټول ته مختاري ټول ته نخکاری سکرین ښکاری درته اوسه نو چې کلم تاسو هانټینګ کوئ دا درې وینډو په کولاو کې چې په هغه کې با امازون مارکیټ پلیس پي ټریډ مارک چک کول د پاره مرکزي او دلته به یو ایکسل شیټ تاسو سره کلم چې تاسو هانټینګ تکې نه دا درې وینډو به تاسو لازم کولاوي چې پای کې به ایکسلی mercuria.com ولا ویب سټ وي او امازون مارکیټ پلیس وي ٹھیک شو دلته به تاسو پروډکټ هانټینګ کوئ تاسو به پروډکټ دا ټولي پروډکټ دلته پرتی دي هر یو کیټګری کې تاسو وګورئ دا ټولي کیټګری دلته پرتی دي انې هر قسم پروډکټ او پدې کې چې تاسو ته نوم یاد دي نو تاسو دلته سرچ کولای شئ اوس راځي زمون خبره چې کم یو پروډکټ صحیح شو پروډکټ هډيري دي حکم یو پروډکټ زما د لپاره بهتر دی او خدي هغه لپاره دا کرایټیریا ده چې هر یو پروډکټ چې د هغه بي اس ار کم سے کم 1500 نمبر اف سیلر په هغه کې 15 کسان مخکې نه ناسي او 15 کسان خرڅي صحیح شو ټریډ مارک د هغه ريجسترډ نه ریویو په کم سے کم 15 او ریټینګ دا هغه 3.5 کم سے کمی دې ته مونږ وایو دا 15 چې مې درته کم یاد کړ دا به لازم په پروډکټ هانټینګ کې په یو پروډکټ کې لازم دا خصوصیات دي دا کرایټیریا به فلفل کوي صحیح شو د دې نه پس تاسو بیا کتلی شئ چې پروډکټ فائنل کوئ نو وګورئ چې پروډکټ ایکسپایری ډیټ نه سایز یې لږ کم ځکه شپینګ کاست په در باندې بیا راځي د امازون چې کوم فیس دی سټوریج فیس به زیاتېږي چې وزن یې لږ کمی کوشش وکړئ داسې پروډکټ سٹارټ کې واخلئ نوې کسانی پیسې ورسره کمی نو ریسک په تاسو مینیمایز کوئ چې تاسو تاوان ډیر نشي په لږ نه لږ خرچه کې خپل کار وکړئ نه د لپاره په پروډکټ ګورئ چې وزن یې ډیر زیات نه ان بریکیبل ماته دوه والا چیز نه شیشه نه داسې پلاستیک داسې قسم یو پروډکټ نه چې هغه ماتيږي یا د لرګو مرګور نه جوړي نازکي دا شان سیلینګ پرایس چې د هغه د 150 درهمونه سیوای او د ټولو نه اخره کې چې تاسو ډېر بدی شي هغه د نو بیوټي پروډکټ کې به بالکل کار نه ساتي په دې سټیج باندې تاسو نوی یې غلطیانه به وکي او پروډکټ اکاونټ چې کوم دی هغه درنه بنشي اوس دا ټول سيزونه تاسو ته پریکټیکل خیمه صحیح شو اوس هانټینګ شروع کوم د ارس خو ماته یاد شو صحیح شو دا تاسو ته یو چې لشل ودی په دې کارو کې دا ټول سيزونه څنګه ماته یاد دي چې تاسو ته یاد شي نو اوس زرا زما د خپل وینډو ته او په دې کې یو پروډکټ سرچ کوم مثال په تور باندې دی وخت کې زما ذهن کې راځي چې یاره زه به ټوای سرچ کوم د لوبو موبو سیز به سرچ کوم ٹھیک شو کله چې دا ما سرچ کو صحیح ده نو دلته ما سره راغله 90000 ریزلټ ما تراله نو راولنې دلته یو څو اهم پوینټونه دي چې دا د تکلیر کم نو مخکې بیا د کرایټیریا سیټ تاسو بدل تر اول د فلفلمنٹ بای امازون چې کوم خالی ځای دی پدې به ور کلیک کې او د دې مطلب دا دی چې زه د امازون د مارکیټ پلیس ته دا ویل غواړم چې ما ته هغه پروډکټ وخایا چې هغه امازون ای پی ای دی امازون ای پی زبم کوم نو مال هغه سلیکټ زه هغه سلیکټ کوم چې دا زه پدې ور کلیک کم کنه نو تاسو براو غره ماته 90000 پروډکټ کول اوس را تاسو مرخه 50000 یعنی 30000 پروډکټ داسې چې هغه ما په دې کرایټیریا باندې مخکې نه ټیک نو نو ولې به زه وخت خرابوم چې دا پروډکټ په ګورم ٹھیک شو لاندې ورا شو زمون په دې کرایټیریا کې مونږ ویلي چې ریټینګ یې 3.5 مینیمم دی ریټینګ دی 4 دی چې زه په دې ور کلیک کوم نو ما ته هغه پروډکټ ټول وخی
چې ریټینګ یې 4 نو دغه یو کرایټیریا خو بدل ته کمپلیټ شي. نو تاسو کو برابر د 500,000 نه دا رااله 40,000 ته، یعنی لخ پروډکټ مونږ ته مخه تراله. دغه شانته پرایزونه دي، د کې پرایز خي چیرې د یو نه 38,000 پورې. نو دی وخت کې زه به وایم چیرې د یو نه والا بس 105 پورې چې کوم پروډکټ دي دا ماته بس وخایا. نو دا زیات تر کم پرایزونو والے چینجز په ډیر نه راځي، خو بره مو ګوره لزرت نور پروډکټ هم لاړل. نو نوی یو بجټ مو کم دی، نو سیلینګ پرایس 150 پورې اینو 505 پورې ډیر شي دی. ولې زه خپل وخت به بچ کوم، سمارټلی طریقې سره پروډکټ هانټینګ کوم. ٹھیک شو. دا چې کلم تاسو کمپلیټ کې دا کسان له انفو مدد کې دي اوس بیا لیټ شو. د دې نه پس پوس راځو او هغه پروډکټ کې به کرایټیریا پر پروډکټ کې ګورو چې پورا دا او کنه دا. صحیح شو. دا کالم تاسو دا یو پروډکټ مخه تا چې د میاشتې 100 یونټ خرڅيږي پلس کله چې داس یو سیس تاسو ته مه تراشي کنه، نو د دې مطلب والا چې دا 3 ګنا 2-3 ګنا زیات خرڅيږي. یعنی که 100 یونټ یادې نو دا به 300 خرڅيږي، کدا 300 دي نو دا به مثال په تور 1500 خرڅيږي. صحیح شو کنه. دا کالم چې تاسو ته کم ښکاری دا نو چې کم نوې سټوډنټان دي دا ورته ناراضي. ولی دلته ما یو ایکستنشن لګولې دي دا چې کم اس لیکل شوی دی پینک اورنج کلر کې، دا یو ایکستنشن دی چې ما ډاونلوډ کړی دی او لګولې مې دی انسټال کړی مې دی ځکه ماته دا راځي. او د دې وجه دا ده چې ماته دا ډیټا را مخامخ شوی دا چې کم گرین تاسو تخکاری دا د بي اس ار دی د مین کیټګری او د لاندې د سب کیټګری بي اس ار دی. دې ته بیسټ سیلینګ رینک وای. صحیح شو. کله چې یو پروډکټ ډیر زیات ښه خرڅيږي نو دا بي اس ار با لکمي، او چې دا پروډکټ سیل کمیږي نو دا بي اس ار با زیاتیږي. لکه څنګه په کلاس کې مثال په تور 10 سټوډنټان دي نو کم کس چې 1 پوزیشن والی نو هغه ته 1 نمبر پوزیشن وای، هو 1 یو چې کم دی نو او دا وګورئ نو کم دی او پوزیشن یې ستاسو مضبوط دی. او کو چا 30 نمبر پوزیشن مطلب پیل شوی دی یا اخري نمبر راغلی نو په نمبر کې خو 30 ویل کیږي، او یعنی هغه پوزیشن خني خلک ولا بیا بدې را دی وی جره تا کار نه کوي. تک شانت دا بي اس ار چې زیاتیږي نو د دې مطلب دی چې دا پروډکټ خنه خرڅيږي، او چې دا بي اس ار را کمیږي نو مطلب دا دی چې پروډکټ ښه خرڅيږي. امید لرم چې کلیر وي. اوس دا برازي رقم دینا دا ایکستنشن ما خو الریډي انسټال کړی دی. تاسو به څنګه انسټال وي، تاسو بدل تراشه ګوګل ته او په ګوګل کې وځو ویب سٹور ورکم دا لاندې چې کوم راغلي دی ګوګل ویب سٹور کروم ویب سٹور. ٹھیک شو. دا او په دې ځای کې به ایکستنشن اولی کې سیلر سپرایټ دا اینه سیلر سپرایټ دا د اورنج کلر دی باندې چې تاسو ور کلیک کې نو دلته ما ته راځي ریموو فرام کروم. نو ما سره چونکه اډ د مخکنا نو ځکه ما ته وایي چې دې د دې نه ختم کړو، زه خو ځکه نه ختموم چې ما خو کار په دې باندې روان دي. ٹھیک شو. نو تاسو ته بدل راځي اډ ټو کروم، نو ور کلیک پکې په چې انسټال شي نو دا ډبا غونډې نه د ایکستنشن و دې ته براشه او دا سیلر ایکستنشن بدل ته آن کې دا ما آن کړی تاسو سره بدا بند سپین هونته وي ور کلیک کې پیدا به بلو شي. ٹھیک شو. دا چې بلو شي او بیا تاسو ته هانټینګ کوئ نو دا کالم با تاسو ته راځي چې دا ډیر ضروری دی. څوک راته پرسنل میسج کوي وي ما پکې نمبر اف سیلر پدې کې سیلران څونه استي دې ته وګورئ او دا بي اس ار دې تاسو ته ما وي زمونږ مقصد دې برني سره دی دا لاندې نه چې کم دی دا چې کله مونږ پروډکټ لیسټینګ کوو هغه کې بر دې اهمیت ز تاسو ته وخایم چې دا څنګه پکاريږي. ٹھیک شو. پدې کې مزید انفارمیشن لیکلي چې د دې وزن څنګه دی، ډایمنشن یې څه دی، کله دا لانچ شوی دی، لکه د 503 ورځې وشولې ډیز وشو چې دا پروډکټ دلته راغلی دی. نو دا خو جس د دې سیلر سپرایټ هغه تعریفونه چې کوم خصوصیات دي هغه مې درته وایي. ٹھیک شو. اوس په زر اعظم پروډکټ ځان هانټینګ کوم لومبنه نظر په زما په سپری وزي زر اعظم د سلایډ ته تاسو ته لومبنه خیم زبر اول داسیز ګورم چې دا برابر شي نو بیا به دې تر اعظم چې دا برابر شي نو بیا به دې تر اعظم او بیا به سره ریویو ګورم. بالکل نظر بس تاسو سیکوینس په پدې ساته پی اس ار نمبر اف سیلر ټریډ مارک او ریویو. صحیح شو. دا درې ونه برني چې برابرۍ د لاندینی بس په خپل برابرۍ. صحیح شو. اوس درکزه تاسو ته خیمه دا پروډکټ ته امازون چوایس کې د خرڅيږي زه خرڅول شم کنه شم خرڅول نه زبر د بي اس ار وګورم. اوکې بي اس ار خو 110 دی د 1500 نه ډیر لاندې دی او بهترین دی
نو اوکې دا خو ټیک شو. نو دویم نظر به د سیلر تر راولم، سیلر خو دوه دي د دې نه کلار شه دا ځنه شم خرڅولې مسلې راته جوړې شي. ټیک شو صحیح ده کنه؟ تاسو سوال نه بیا عالم بیا ورته کلیر کوم دا مسلې. دینه به زه وړم دی او ته د بي اس آر 15 دی سیلران پکې سلوین دي، مطلب د 15 نه سیوا دي. نو دا خو ټیک شو. اوس په زر اعظم د برانډ بچ کوم دای چې دا ريجسترډ دی او کنه بي اس آر پاس شو، سیلران ټیک دي، برانډ به ګورم صحیح شو. دا مینس کې چې پکې کسان راشي بندنه نه ور سره دي ته دا ور کوم چانس دینه پس په نو ور کوم ځکه چې دا اسی هغه ټاپه خرابوي. اوس به دا برانډ کاپی کوم، تاسو د سلیکشن مغستل شي نه او که سلیکشن نه لاله د مخه تر دی او پاڼه اونته جوړه ده د پاڼه باندې ور کلیک کی دا به کاپی شي او زه براشم د ټریډ مارک ته. ټریډ مارک دا چې کوم ویب سټ ته مرکریا دلته به دا ټریډ مارک چې ما کوم برانډ کاپی کړی سوري دا بدلته پیسټ کوم، کاپی کړی مې دلته به پیسټ کوم. او اوس په زه وګورم چې زه په کم ملک ما دا په 70 کنټری نه زیات ملکونو کې مرکریا.com کار کوي. زه چې په ایشیا کې ما په دې ملکونو کې به خپل ملک ګورم چته ما زه په یونایټډ عرب امریټس کې ما دا به سلیکټ کما او برابر راشم او دا به سرچ کما. ٹھیک شو دا مې سرچ کو نه ما تاسو وای چې ستاسو ټریډ مارک په امارات کې ريجسترډ نه دی. دلته یو ډیره اهم بل خبره ده، تاسو به ټریډ مارک صرف په امارات کې نه ګورئ. چې کم کسان غلطیاں کوي او پای باندې د پروډکټ باندې کمپلین راځي دا غي غټه وجه ده چې هغه یو دلته بل سیس دی چې هغه ته مونږ وایو ویپو. صحیح شو دا چې تاسو د پروډکټ نه لاندې دغه نه راشه کنټری نه دلته لیکلي ویپو. ویپو سټاند فور ورلد انټلیکچوال پراپرټي ارګنایزیشن. په دې دنیا کې چې دا څومره انټلیکچوال پراپرټي دا څومره برانډونه دي د دې د نمونه حفاظت چې کم دی دا د یونایټډ نیشن نه لاندې یو اداره ده چې ویپو ورته وایي هغه ګوري. نو زه به وګورم چې د کس خدا برانډ انټرنیشنلی چې نه دی ريجستر کړي نو زه په دې کې هم دا یو پیرا چک کما ګورو چې دلته مخې او کنه خې دلته مونږ چک کو 100 خو خې خو زه به د دا بر چې زما کوم برانډ نوم دی واي ډبل ال ایگزیکټ د شانتی پکار دی. کدا کا شانتی نه لکه دلته اس واي ډبل ال دی دبليو واي ډبل ال دی دا زما برانډ نه دی. صحیح شو کنه ایگزیکټ پکار دی. نو د دې مطلب دا دی چې دا درېمه کرایټیریا هم زما پاش ولا بي اس آر هم ټیک دی، نمبر اف سیلر هم 5 سیوا دی، ټریډ مارک هم د دې ريجسترډ نه دی. صحیح شو کنه. نو اوس په څه وکم زه بدل تراشم او کله چې دا خبر راشي نه په دا ریویو دا چې کوم مخه ته سٹار ته مخه ته وګوره د 1330 ریویو دي او مال څومره پکار دي 15 ریویو. مطلب دا دی نارمل یو اندازه را چې یو سل کسان اډرو کی کنه پراډکټ واغلی نه چې یو ریویو پی راشي نو چې 15 ریویو نو مطلب دا دی چې 1500 اډرونه په دې باندې الریډي شوی دي. چې په 1500 اډرونه شوی دي او د دې سٹار هم زبردست نه د دې نمونږ اندازه لري چې پراډکټ خري چې دا درې سيزونه برابر شي څلور ریویو ریټینګ ټریډ مارک ريجسترډ نه دي نمبر اف سیلری برابر دي. صحیح شو. نو دا وتا سو د سی کولاو کې ٹھیک شو چې کولاوي کې نو اوس په د دې دا ډیټا زه د ځان سره کدم چې زه بیا ټریک کولې شم چې یو سور دې چک کم چې د دې د څنګه پرفارمنس دي دا شل 15 شورا دي مخکیم یو کنه اوس دا دي د دې وجه کې دي چې په دې باندې اوس چا ایڈورټایزمنت چلولي بوس کړي نو د غلط پیمنه د وټولو د پاره زبر د دې دا ډیټا ځان سره په یو ایکسل شیټ کې एकदम څنګه چې تاسو تما ویلیو چې یو ایکسل شیټ پتا سولا پکاري. ایکسل شیټ پسنګي پدې کې بډون به تاسو ولي کې پروډکټ نیم صحیح شو پروډکټ نوم به پکې ولي کې پدې کې به ماته پکاري ایسن. صحیح شو د پروډکټ چې کوم ایسن تاسو تمام مخ کې وخو دا شانته سیلینګ پرایس په خرسيږي په سو باندې. صحیح شو او د دې نه علاوه BSR بیس سیلینګ رینک 1 مطلب د لومبه ورته زه ګورم چې دا سری دا به خمددار ځان بورډ به کې کلی به جوړ کې دې سره مینه ساته دا تاسو د رزق یو ذریعہ ده هر یو شی په خې طریقې باندې د کولو کوشش کوئ. صحیح شو. اوس په څه وکم دلته براشم پروډکټ ما کولاو کړی دي د دې برانډ نوم نه علاوه دا لغونته چې کم دی دا به کاپی کم صرف د دې لپاره چې زبازه دا په دې خپل شیټ کې ګورم ما ته بازار اندازه لګي چې دا څه شی دی که دا پروډکټ نیم پکې نه او صرف ایسن پکې نو بیا به زه ایسن کاپی کوم او چک کوم به او ګورم به چې دا څه شی دی.
نو زه به د دې مخې ته د پروډکټ نیم ولیکم دا به داسې پیسټ کم ٹھیک شو دلته به بره راشي او د دې د ایس ان دی دا پاڼې مخې ته دا به کاپي کې او بیا به ایکسل شیټ ته راشي دې کې به دا ایس ان کا پیسټ کې دلته ٹھیک شو سیلینګ پرایس خرڅيږي په سو باندې ځکه چې د دې به روسته ټریکینګ کومه چې مانه غلطي ونشي زما کیلکولیشن ټیک راشي دا په 34.98 پیلز باندې خرڅيږي زه بدل تولی کم 34.98 ٹھیک شو بی ایس آر ایسه دی دا هم راوالم بی ایس آر د څه دی 6 دا یو ٹھیک شو بی ایس آر هم د ریکارډ کم او دلته به ولیکم 6 دا ستاسو د یوې ورځې تا اوس هانټینګ وکم تب سبا راځي چې 24 غنټې تیر شي په ځان باندې یو ټایم فکس کې د کېدو نه مخکې د کېدو نه پس سلیر شو کنټو پس پتا تاسو چک کوي به څنګه دا ایسن به د دې نه کاپی کې داسې را بشي او دلته پدې کې یو نوې مارکیټ په تاسو دغه کولاوم چې تاسو شک ختم شي زدا ګورم نه شو دلته ګورم د دې دا ایسن براوالم دلته به پیسټ کم داسې او سرچ په کوم اینی مخه تراغه کنه اخا پروډکټ نو دلته به تاسو چک کې دوباره بل تراشي چې د بی ایس آر کته شوی دی یا بر شوی دی ٹھیک شو اوس پدا د دې ایکستنشن چې کوم دی د خپل ډیټا او خي کله کله سلیکټ شوی د نت په جمانه دی شو دا وتا سو ته په سبا ورځو خو چې دا د چین 8 شوی دی کله چین 5 شوی دی یا 100 شوی دی 200 شوی دی نو بیا وتا سو راشه د ایکسل شیټ ته او دلته به ولي کې ځان ته بدا داسې مزیدار جوړ کې یعنی د شلو ورځو ما بي اس ار 1 2 3 نو دلته بیا تاسو وګورئ چې کم شوی دی نو مې زبدا وایم چې یاره دا 8 شوی دی په بل ورځ باندې دا مثال 50 شوی دی یا کمیږي زیاتیږي نو د دې بي اس ار نه به مونږ یو انالیسس بیا کوو چې آیا دا پروډکټ خري او په بد دی ٹھیک شو کنه نو په دې طریقه باندې تاسو هانټینګ کوئ دا شیټ په ډکوي زه تاسو د پاره یو ټیم جوړوم چې کوم زمونږ ایکسپرټ کسان دي څلور 15 کسان نو اغه سره بیا تاسو چې کوم هانټینګ کوئ دا تاسو شیټ په دوباره پراپر چک کوو لاست ټایم ما کلاس کړو خو ټیم کې کمی به شو نو دې بیره باغ ز پراپرلی په ټیم باندې سرچ کوم او تاسو ته فیډبیک درکوم چې کوم ځای کې زموږ غلطي دا چې هغه مونږه سمکو ٹھیک شو دا د نننې ورځ کلاسو اوس په دې کې تاسو سوالونه وچتون سبا بل کلاس د پروډکټ هانټینګ اخلو چې کم قسمونه دي د پروډکټ هانټینګ او په کومه طریقه باندې مونږه شو نو راځو اوس تاسو ته یو منټ ها سکرین زرا ول بند کوم 1 by 1 حارث حیات روس را لې د بس کوېسچن چې یو کو بني حارث حیات اوکے حارث حیات تنشر خان ری جی تاسو سوال السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی دا مردری د کم چې کوم دی دا ما ډېر ټرای وکړم خو پته نشته نه راځي سر ته کولاویږي او جی ما دا واتس اپ په نظر سره هیلپ وکړه ها ولي بنه کولاویږي اوکې سر صحیح ده اوکې حامد توراب السلام علیکم سر وعلیکم السلام چا سوال نہیں لاس مو چتا وای ها جی حامد توراب سر د سب کټګوري او ټریډ مارک د څه معنا دوباره سوالو کا ما د سب کټګوري او ټریډ مارک د څه معنا داسې کنه داسې ترتیبي کنه د کم پروډکټ چې ټریډ مارک ريجسترډ دی برانډ چې ريجسترډ دی نو هغه ملکیت دی نو موږ د چا ملکیت ته نشو وردانګلی موږ وګورو چې دا ټریډ مارک ريجسترډ نه په دې سټیج باندې وې شوي دا معنا برانډ ها بالکل ټریډ مارک مین برانډ او سب کټګوري سب کیټګری د دې کله چې لیسټینګ کو د دې سوالو تاسو مکو بیا به کنفیوز کی بس دا برانه ګوره مین چې کوم کیټګری د بي سار د پاره صحیح شو معنا ٹھیک شو بیا به کنفیوز شي دا سر راته ریپیر فون والا ریاض خان السلام علیکم وعلیکم السلام ریاض خان आवाज سلو دی हेलो जी 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 आज हमारा कुछ बाय बॉक्स मीन से बाय बॉक्स जी माइक बंद के प्लीज इसका माइक से खुला दे बंद के शो रही माइक बंद के प्लीज चाचे माइक खोलाओ दे बंद के प्लीज जी हेलो बाय बॉक्स मीन से सर बाय बॉक्स दी
बायोबक्स मीन्स څه مطلب دی تاسو مایک بند کړئ پلیز ساجد یو منټ بای باکس چې کوم دی دا سوال ریاض خان په دې ټیم مناسب نه دی دا زموږ دا ټاپک خراب کی حجی یو بل کوېشن زموږ بلو کله دې ټاپک مناسب ده ځکه چې بعد تاسو سکرین شاټ به تاسو بیا شیر کوم نو وخت خرابي صحیح ده سر بل کوېشن دا اکثر جی اکثر ټریډ مارک کې د پروډکټ سرچ کوم یو ای کې نه بل ځای کې نه غا سرچ کې اخري کې غو درېږي دا تاسو ما په خیال تا باندې واتس اپ باندې معنا کړو او آیډیلی راستا په دې سیستم کې دا ویب سټ پورا کار کې ریفریش کنو ټیک پټی دا ویب سټ ایشو ما تاسو کاږي صحیح ده صحیح ده ثانک یو سر زه ته پوښتنه کوي شم صدام خان 1 by 1 راځو کم کسانو چې لاسو چت کړی دي صدام خان څه شو السلام علیکم سر او سلام جی صدام سر څنګه تاسو خې طبيعت هم خیر دی الحمدلله سر ټول ناول خړې مهرباني سر تاسو موږ قیمتي ټایم راکوي سر کوېسچن دی زما سر دا ځینی پروډکټ چې موږ سرچ کړو دا هغه بي اس ار ډیر زیات بروي ریویو ریټینګ دا هم ډیر زیات بروي بي اس ار هم ډیر زیات بروي سر څه دا څه وځي اوکے سب پروډکټ دا سی کنه چې هغه موږ د ګلوبل ایس ان هغه ته وایي چې هغه د یو اس د یو کې د استرالیا د بل ځای د مارکیټونو راغلي نو آلته په هغه باندې الریډي ګلوبل سیل کیږي غټي ریویو پی خو دې مارکیټ کې نه وي تر اغستنی نو بي اس ار زیات دي او ریویو په خي صحیح کله چې بدلته سیلینګ سٹارټ شي نو دلته به بي اس ار برګي ټیک ده سر ٹھیک شو بل کوېسچن کولای شم سر اوکا سر ځینی لکه دا سي پروډکټ چې دا هغه ټریډ مارک کې نه ريجسترډ او په امازون کې هم هغه نه نو هغه موږ سر لوکلی اغستې شو هر ځای نه اغستې شو برانډډ والا پروډکټ نه برانډډ والا څنګه مطلب ريجستر دی او برانډډ وای جی سر دا غشان یادم ور چې برانډ دی کنه یو خو کارا خبره ده جو چې تا تخکاری چې دا برانډ دی اصله بیا کرتے سر چې ټریډ مارک نه وی ريجسترډ پر مارکر یې باندې بیا موږ شو اغستې دا زینا زتا په یو ما جی ما زما په خیال ته په سسنس کې دا خبره کوي چې برانډینګ د غواړي او پروډکټ یو نوم خامخایي او جی او دیشو خو چې ټریډ مارک ريجستر نه هغه ته مونږ برانډ نه وایو صحیح صحیح دا یو خبره کې شي چې کوم پروډکټ اخلي نو دا به کوشش کوي چې ګیټډ پروډکټ وانه اخلي پروډکټ یو برانډ به ريجستر مایک کو خان بند کا پلیز یو پروډکټ ګیټډ پروډکټ کی مطلب د دنیا تاسو کسان زینم پاکستانی چې دا سیدا کریم او دا سه آئل خرڅي چې ټریډ مارک ريجستر نه خو هغه ګیټډ پروډکټ دی حالکه استعمالي تاسو ته ایشو جوړیږي صحیح ده صحیح سر نو خیال وکړئ عبدالباسط ترازو 1 by 1 ټول ما سر په قطار کې د راځم تاسو ته وایم عبدالباسط سے تاسو سوال کول غواړئ السلام علیکم سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی دا تاسو ویل کنه چې د دې بي اس ار بچي تاسو هر ورځ چک کوي کنه لکه یو میاشت پورې یا 25 دن پورې دا څومره وخت پکاري کنه چې مونږ هغه پروډکټ بیا سورسینګ طرف ته لاړ دا یو نوې کس لپاره شلو نه 15 ورځې پکار دي تاسو باندې بداسي یو ټایم راشي لکه زه خپل باندې یا زمونږ مونږ دا ټریکینګ نه کوو په دې سټیج باندې زمونږ مارکیټ کې دومره ایکسپیرینس شوی دی چې مونږ یو پروډکټ او پیژنو کله د بي اس ار ډیرم سی وای خو مونږ دوه سيزونه پیژنو چې پروډکټ خري او به خرڅه څنګه نو تاسو د لپاره زم چې شل 15 ورځې وګورئ د دې لپاره د دې دومره ټایم کې بس تاسو تجربه وشي د مارکیټ باره کې بس دکړه وکړئ او سر جی دا بل تاسو کولو اوکے جی دا چې کوم موږ لکه برانډ دا نور خلک چې کنه شاید نو دا نور خلک وی کنه چې برانډ هول سیل خرڅوي کنه نو کاغي ټریډ مارک په ريجستر نو موږ هغه سره بیا کنټیکټ کو تاسو وایي چې اچھا ټریډ مارک ريجستر وی هغه باندې خرڅوي دا وایي اوکے ګوره په یو ای مارکیټ کې دی وخت چې موږ کوم خبرې کوو زه په خپل د جنریک پروډکټ ایکسپرټ یم ځان ته خیر شاګردم ویل شي خو زه ټول په جنریک کې ما کار کړی هغه وجه د په یو ای مارکیټ کې چې تا ته برانډ اپروول نه ملاويږي نو تاسو سره کاړو ما چې برانډ ته ملاوي شي او تا ته هول سیلر ملاويږي نو نو ډاوټ او انوایس ته ملاويږي نو خرڅول شي خو ډیر زیات ګرانه ده زه به دا وایم چې ډیر کم خلک چې د برانډ کې پراپر اپروول ملاوي نو د دې وجه دا چې زه وایم چې سٹارټ نه تاسو په صحیح ټریک باندې شئ د یو ای مارکیټ لپاره आवाज مسلو دی عبدالباسط سے ٹھیک شو
جی دا دلته چې دی کنه پېښور کې چې کوم دغه دی ګرومور ایکام د انجینیر لقمان حفیظ صاحب دی اوکې نو دا ستاسو په خیال دا څنګه منټور زما په خیال زه چونکې سوشل میډیا والا کس یم او زما سره دا ضیب نه کوي چې زه په چا باندې دلته کمنټ وکړم څوک ښه دي څوک بد دي زه به یو نیوټرل خبره کوم تاسو ته چې په کوم څه زه ښه پوهېږم هغه زه تاسو ته ښیم نه نه داسې نه یم جي چې لکه ستاسو په خیال څنګه ګوره لقمان حکیم صاحب لقمان صاحب چې تاسو کوم یادوي که نه دی ما اوسه پورې اورېدلی هم نه دی صرف مې دومره پېژنم چې انجینیر لقمان دی که څه نوم یې دی چې اورېدلی ما را اوسه پورې په خپله نه دی څه کوي څه ترتیبي دی مصروفه لایف دی زمونږ او زه چونکې یو ډېر ذمهوار کس یم کله چې ته خبرې کوې نو هره خبره ډېره په احتیاط باندې پکاري نو زما په خیال چې نو کمنټ عبدالباسط صاحب مینیمم انویسټمنټ پکار دی لکه د نوي بالکل نوي چې لکه ما ان اکاونټ اسم نه جوړ کړ څومره انویسټمنټ پکاري یو ای دپاره او جی یو ای دپاره یو مناسب انویسټمنټ زم چې د 0 نه واله 1500 درهم چې ای کم سے کم د تاسو په پیسې یونټ واخلې کنه باقي څومره رینج والا پروډکټ کولای شي 300 نم چارت کولای شي جی څومره رینج والا لکه د غټ پروډکټ اغشتل پکاري کوړو کې اغشتل پکاري ګوره په سٹارټ کې د یو نوی اکاونټ لپاره تاسو په مکس دی سب لو ټیکټ کېلې چې تاسو سیل راشي سب میډیم کېلې سب هاي کېلې نو په 1000 یا 1500 کې دی چې دوه درې پروډکټ سلیکشن وشي عجیب ډیره مهرباني نور تاسو اوکے شعیب احمد لراشو جی السلام علیکم سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه صحت ښه دی سر یو شارټ تاسو کولو جی سر تاسو کې تاسو موږ په کورس کې هغه خیو ام پی ایل کمپین اخره کې به ام پی ایل تاسو ته یو 25% خیمه اصل کې سر زه سیل په خپل ځین ایکسپورټ یم جی ما صرف او صرف پی ایلز د وان دی پی سی کمپین مې ځان ته یوم دی دوباره د خپل خبره ریپیټ کړه لکه شعیب احمد سر زه هول سیل باندې ایکسپورټ یم جی چونکه زه یو ایس مارکیټ کې د ټایم کې لګیم شعیب احمد صاحب زه تاسو ته دا کمنټ وکم چې ویری کلیر دا کلاس صرف د هول سیل لپاره سپیسیفیک دی کله چې د لیسټینګ ټایم راشي نو ما ته پته ده چې ام پی ایل بدل ته څنګه ټچ ورکوم ایز ا منټور نو سٹارټ کې خیر تاسو چې د لیسټینګ کلاس شروع کیږي نو هغه کې بیا جوائن شئ او دی وخت کې صرف په هول سیل موږ بریفلی خبرې کوو ٹھیک ہے سر بس زه صرف تاسو ام پی ایلز د کوم خو سر پی پی سی کمپین د نظر کوم دی بالکل جی کم چې دغه کلاسونه ګروپ کې الریډي موږ د سار نه ټاپک شیر کوو کم چې تاسو ریلیټډ دی ټایم ډیر یو قیمتي چیز دی نو چې اوس باندې تاسو کوی زما په هر ټایم په نه دی ضایع کول پکار تھینک یو سو مچ سر الله تاسو خوشاله ساتي جهان مننه اظهار خان تذر ټایم نشته دی السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی مولا یو کاسه لکه بار ملکی باندې کی غنا یو ایک ہے غنا اوکے هغه سره ټول ډاکومېنټس دي کی وسه ډاکومېنټس لګي مزون ته و چې مو په کار کوو نو سیلر اکاونټ به جوړو کوم یو جوړو د تا چې اوس کوم ایکسټنشن لګولې و دار څه راته په وکړو کنه دې پر عمومي سیلر اکاونټ لګي سیلر اکاونټ هو لازمي چې ته په بیا روسته کار کې دی واکه هو سیلر اکاونټ باره کې ته خبرې نه کوم دی واکه موږ راول پروډکټ ګورو او دا سیلر اکاونټ چې ته جوړې هغه د لپاره ایمریټس آی ډی په کار دا موبایل نمبر بینک سټیټمنټ جیمیل آی ډی دا چې د زری نو هغه په سیلر اکاونټ جوړول شي که په دوبه کې پاتې کیږي نو بس زما سره کانټیکټ وکړه زما افیس ته راشي اکاونټ به مولا جوړ کوم نور څه صحیح ہے سر جی غته زبې هو فل لوس پاکستان کې به چې دیر شي به بهر څه وکی کنه ٹھیک شو مړه یاره جوړ وکوله ها و سر جی دې پر لکه زبې دا اکاونټ دیزونه کنټرول کوي شم چې دیزونه پکې اډ شم دا اکاونټ زبې ته کنټرول تعالی بچا انډیکس در کی او بس ته کار کولې شي لکه زما یوټیوب چینل ته وزټ وکا الته یو ویډیو هاو ټو کریټ امازون سیلر اکاونټ هغه وګوره پته ورته ولګي او بیا یو بل ویډیو دا چې هاو ټو ګیو چایلډ ایکسس پسنګ ورکه یو بل نه دا وګوره نو مازغه به دې په لیکلا شي ها صحیح ہے سر جی صحیح ہے مهرباني اوکے حسنین خان السلام علیکم سر دا تاسو د واتس اپ کې د چیټ والی بند کړی دی چیټ خو زما کسان پکې لګیا دي او چیټ کوي نو نیم خبر تنویر خان ما دا وایي کې نه کې مزه
څنګه جی زم په خپل دوبۍ کې مده وخت کې اوکې نو سرجی موږ ته د اکاونټ لګو مسله د بانک اکاونټ دغه د ایمازون لپاره کم د سی بیسټ اکاونټ هر یو بانک کې د دې نه تاسو اکاونټ جوړ کړئ او چلیږي دا یې بانک هر یو چلیږي ها اے ڈی سی بی دې کو سرجی دا یو اکاونټ باندې ما ټرای کړی و آنلاین سازي اوکې جوړ هر یو چلیږي ها صحیح ده مهرباني اوکې امید لرم چې سوال تاسو ختم شو جنید خان السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی میں پاکستان په ډاکومنټ باندې اکاؤنٹ جوړی کسم بالکل جوړیږي یس سر بینک د سټیټمنټ ادا بر دیږي کنه جی تک ځای وای تاسو ما سره رابطه وکړئ د گروپ کې میسج وکړئ زه به تاسو سره کس منشن کوم مامور شاه چې کوم دی هغه ایڈمن دی او هغه تاسو سره پوره هیلپ کولی شي ولې خیال مې علي ساته تاسو به فری شي غواړئ نه غي غریبانان بیا تاسو لټیم درکې تاسو ته یاسه فری کی کار علي هغه زېما چې خلکو ته فری اثر اوکے سر صحیح ده السلام علیکم سر وعلیکم السلام جی آصف سر جی دا کوم جنریټ پروډکټ دي کنه جی جنریټ پروډکټ جنریټ اوکے سر جی دا موږ لوکلي مطلب یو مارکیټ پلیس کې دا کول شو بای کول شو به دا مطلب ته کوم انویست ضرورت نه وی کنه بالکل او تاسو چې کم دین د تاغستې شي او خرڅولې شي یس سر جی تاسو کوم چې مطلب موږ د 1000 درهم یا د 500 درهم نه سٹارټ غستل شو اوکې سر جی دا چې موږ د چاینا نه سورسینګ کولای شو دغه پیسو دغه درهم مطلب 1000 درهم کې موږ سورسینګ کولای شو د پروډکټ پر ډیپند کوي چې وړو کې لو ټیکټ پروډکټ یو پروډکټ دی هغه ته په چاینا کې په 15 درهم یا 15 درهم ملاويږي وړو کې دینو په 1000 کې ما غستې شي مثلا نشته او سر جی تاسو بل کیلکولیشن به کې چې تاسو په کې پراتلو کې شپینګ کاست کې فائدہ یې نو بالکل تھینکس سر جی چې کوم مطلب تاسو دغه وګڼه چې خبره دې کټ کیږي ټایم ختم تاسو ته یو خبره یادوم دارانه یریږي یو ورځ نیمه پس په بیا کلاسي تاسو ټول نه زدا ډیماند کوم چې کم سے کم 10 نواله 15 پروډکټ ټول رو باسه لازم کدا نشه رئیسته نو بس بیا کار خراب دی نو منې کار وای تاسو چې هر یو کس یو ورځ وکي 15 پروډکټ په خپل شیټ کې لازم دا تاسو ہوم ورک دي ښه شو سر جی بیا شیر کو څنګه سر جی دا چې کله ته شیټ جوړ کړي نو بس بیا به شیر شي تر اول شیټ تیار کړو جی شیټ می جوړ کړی سر جی شیټ جوړ کا بس پروډکټ په کې هاند کا بیا به عزت آتا ہوئے مست ترتیب وکړو ها سر گروپ کې به خبر کوم تنویر تاسو سرجی تاسو موږ ته د شیټ جوړولو څه طریقه ونه خو د لګنه موږ به دا په لپټاپ باندې څنګه جوړو څنګه به خپل شیټ په یاره ما خو د پریکټیکل ایکسل کې مې ته نمونه جوړ کړ تر روس تر اله څنګه نه سرجی زه مخکې راغلی ما خو انکو تاسو راته وښودو لکه سټارټینګ موږ څنګه به سازو دغه کانټینګمنټ موږ دغه سرجی دا شیټ سازول نه تاسو کارو کا دا ویډیو په ځاسه ما اپلوډ کوم دا کوالټي تاسو تماو خو ایم ایس ایکسل افیس هغه ډاونلوډ کې په لیپټاپ کې او څنګه ایکسل شیټ کولاو کې نه بتایي کې با پروډکټ نیم ولیکي سن په کې ولیکي سیلینګ پرایس په کې ولیکي بي اس ار په کې ولیکي بلکې دما چې کم پریویس کورس په پښتو کې دین هغه کې تاسو یو پیرال ته وځي ټوکې نو حال تما چې څنګه ترتیب باندې کړی دین او وګورئ آسان به درته ها یوټیوب باندې سرجی تاسو ویډیو شته دی یوټیوب باندې خدمات 200 ویډیو دی په یوټیوب کې 200 شل دی السګي دغه ویډیو شته د پښتو په کې پورا کورس الریډي مخکې نه پروت دی صحیح ده سرجی په یوټیوب باندې سر او کنه انجینیر صاحب سوال شته رومان صاحب سر وعلیکم السلام جی ډیر مننه جی ټول کوېسچن چې کوم هغه خو دې راځل او بس ان شاء الله سبا به موږ خپل شیټ تیارو ان شاء الله ان شاء الله بیا په سي هغه باندې مخکې ډسکشن کوو ان شاء الله اوکې سر تاسو کوم سر تاسو مطلب نیو سیلر د لپاره تاسو کوم جهان مننه جی نو ډیر زیاته مننه کامیاب شي جهان مننه شیان خان سر جی شیان خان سوال له دلاسو چت کړي وخت یاسه اسف شپ صبر وعلیکم سر جی وعلیکم السلام وعلیکم دا یو د کیسه مارکیټ په خید میلیون افډار سره ټارګټ جوړ کړه او یو ای
او دا چې جنریک پروډکټ کې نه چې ها د برانډډ پروډکټ جوړي خبره دې دا سه وکړه خو زه په پورا پوهه نه شم او په یو ای کې په کیسه کې کار کوو په جنریک باندې به کار کوو ایدا دا کې برانډډ باندې نشي کولای نه کنه برانډډ باندې ګرانه وي ای باندې هم کول شي خو چې تر ایستې شي پروډکټ ښه او چې زما هم چې میلیون اف ډالر ګول یې سړی کنه نو یو ای کې به کې هو کیسه کې چې سي چې سړی وایي چې زه میلیون اف ډالر جوړوم اصل لګ نه میلیون پروډکټ ډالر چې جوړې نو میلیون درهم انویسټمنټ هم کې چې پیسې د سره ډېری دي کنه نو بس بیا ما ته میسج وکړو زه د ته وخایم چې څومره پیسې ګټلې شي ها ټینشن نه لري بل مې خبره کوله دا پیږي تاسو نور څوک مو کوله کنه تاسو ماته اس ام اس کړو الله یو ټک ټاک نو مې دا سنی علي تاسو پیژنئ څوک سنی علي ایکستریم کیمراز بالکل هغه نوم مې اورېدلې مې ډېر نه دی خو ډېر کامیاب دغه اشتري تاریخ او یو انیبل بس بس غرسه اوکه شیان خان زه تاسو خبره کوم زماره د خبرې دا مطلب دی چې ما یوازې اورې دا مطلب کله نه دی چې ټول عمر ما اورې کومه تاسو ته کورس کوم نو ما اورې ځکه چې زما یو سوچ دی چې زه به یو سټوډنټ د کم نه راوځم او څنګه به پویوم ځکه تاسو اسمانه یو بل چې ګورئ ته ما په خبره پویږي مایک بند کړ ٹھیک شو صحیح ده کنه آصف صاحب ته سوال کول غواړي سر دا سہیل دوی تاسو د مایک بند کړئ نو دا بند مې کوو پسې جی سجی دا تاسو به کوم پروډکټ ریکمند کوئ چې مطلب نیو سیلر د لپاره خو وي او هغه دغه کی مطلب کومه کرایټیریا مې ته خو بس پدې کې کار کوا پویزن ګیم صحیح شو